سوارلسمه سپاره لسم رکو سوره نحل سلرم رکو سوارلسمه سپاره لسم رکو سوره نحل سلرم رکو بسم الله الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلهم بشک مخکینو یو خلقهم فریب وکړلو فأتى الله بنيانهم من القواعد پس الله د دوی د کورونو بنیادونه ونیسل فخر علیهم السقف من فوقهم را غزار کړو په دوی باندې چتونه له پاسه وآتاهم العذاب او راغی دوی خواته عذاب من حیث لا یشعرون چې دوی ته د دې خبر هم نه وه ثم یوم القیامت یخزیهم په ورځ د قیامت په هم دوی رسواوي ویقول این شرکائي الذین کنتم تشاقون فیه دوی ته به وویلی شي چېرته دې ستاسو هغه شریکان تشاقون فیهم چې تاسو په هغې کې جګړې کولې قال الذین وایي به خلک اوتو العلم چاته چې علم ورکړی شوی ان الخزي اليوم والسوء على الکافرین نن ورځ ټوله رسوایي او بدواله په کافرانو باندې الذین خلق تتوفاهم الملائکتو چاته چې فرشتو مرګ ورکړلو ظالمي انفسهم په داسې حال کې چې دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کولو فالقوا السلام پس نن به صلح واچولی شي ما كنا نعمل من سوء چې مونږ خو بدګړی کار نه کولو بلا ها ان الله علیم بما کنتم تعملون بېشکه الله ته علم دی هغه څه چې تاسو کارونه کول فادخلوا ابواب جهنم پس دننه شئ دوزخ د دروازو نه خالدین فیها همیشه په دې کې اوسئ ولبئس مثوى المتکبرین څومره بد ځای د مغرورو خلقو وقیل للذین وویل شوي خلقو ته اتقوا چا پرهیزګاري اختیار کړه ماذا انزل ربکم د ستاسو رب څه نازل کړي دي قالو دی به وایي خیرا ښېګړه للذین هغو خلقو لره احسنو چا چې نیکۍ وکړې فی هذه الدنیا حسنه په دې دنیا کې دوی دپاره ښېګړه ده ولدار الاخرت خیر او کور د آخرت دوی دپاره غوره دی ولنعم دار المتقین او څومره ښه کور د پرهیزګارانو دی جنات عدن اوسېدلو دپاره باغونه یدخلونها چې دوی به دې ته وردننه کېږي تجري من تحتها الانهارو دې لاندې نهرونه بهیږي لهم فیها ما یشاءون په دې کې دوی دپاره هغه څه دي چې دوی غواړي کذلک یجزي الله المتقین الله دکه شان پرهیزګارانو ته صله ورکوي الذین خلق تتوفاهم الملائکة چا لره چې فرشتې مرګ ورکوي طیبینا په داسې حال کې چې دوی پاک صافي یقولون سلام علیکم فرشتې ورته وایي سلام دی په تاسو وي ادخلوا الجنة دننه شئ جنت ته بما کنتم تعملون په سبب د ستاسو عملونو هل ینظرون څه انتظار دی الا مگر ان تأتیهم الملائکة ادا چې راشي فرشتې او یأتی امر ربک یا د ستا رب عذاب راشي کذلک فعل الذین من قبلهم دکه شانتې کارونه دی نه مخکې خلکو کولو وما ظلمهم الله او الله ظلم نه فرمایي په چا باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو ظلم کوي فاصابهم سیئات ما عملوا پس راوبرسېده دوی ته هغه بدګړې چې دوی کړې وي وحاق بهم او دوی براګیر کې ما كانوا به یستهزئون هغه عذاب په سبب د دې چې دوی به خنداګانې کولې